د استقبال رمضان دا هم یو اهم ضرورت ده چې د رمضان مبارک په میاشت کې په خپل ځان باندې ډیر زیات بوج مراولي دا سه کار وی چې هغه ډیر وګد کار وی د بوج وال د مشقت وال کار وی هغه تاسو د شعبان په میاشت کې ختم کوئ مثلا په کور کې تعمیراتی کار وی یا په کور کې د رنګ کار وی یا داسې په کور کې یو ماشين یو انجن ته شیدا خراب دی هغه د ټیک کولو کار وی یا داسې د دفترو داسې کارونه چې هغه ډیر غټ پروجیکټ وي په هغه باندې ډیر زیات وخت لګيږي پوره ورځ سړی په هغه کاغذاتو باندې لګیاوي دته د روزه معلومات هم نکېږي نو داسې خلکو ته پکار ده چې رمضان مبارک راتلګ نه مخکې هغه تفصیلی کار ټول ختم کوي او رمضان مبارک میاشت کې دی په ځان باندې اسانتیا راولي ځکه چې دا میاشت د سړی صرف د عبادت لپاره خاص کوي او په دا میاشت کې په خپل نوکرانو باندې په خپل خادمانو باندې خپل مزدورانو باندې ډیر وزنی کار کله هم کوي روزه نه بغیر تا د مزدور نه 8 غنټه کار اخلي په روزه کې 15 غنټه زنه اخلي 4 غنټه زنه اخلي په عام وخت کې په مزدور باندې ته وزنی کار کوي سخت کار کوي دروند کار کوي د مشقت ول کار کوي رمضان مبارک په میاشت کې په هغه باندې مشقت کار مکو په دا میاشت کې هغه ته اسانتیا جوړه کا سہولت ورته جوړ کا مزدور هم د تاغونه انسان ده یو انسان چې خپل ځان ته سہولت غواړي ا مزدور ته سہولت ول نه غواړي نو چې کله دغه میاشت راځي دغه میاشت د استقبال اهم ضرورت ده چې په دې میاشت د راتلګ نه مخه مشکل کار ټول ختم کوه کله دفتر کار وي کله کور کار وي کله مزدور کار وي کسه باشه هر کار وي رمضان مبارک په میاشت کې د خپل ځان لپاره سہولت پیدا کوي او دا سید رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد وای د رمضان مبارک په میاشت کې کوم سړی په خپل خادم باندې خپل غلام باندې مزدور باندې بوج سوکه کې هغه نه کار کم واخلي هغه ته مشکلات نه کی جوړ هغه ته سہولت جوړ کی بیا الله تعالی د انسان مغفرت فرمایي او الله تعالی دا سړی د جهنم د ور نه ساتي څومره غټه خبره ده چې یو سړی په دغه میاشت کې خپل غلام ته خپل مزدور ته سہولت جوړ کی اسانتیا ورته جوړ کی الله تعالی به د سړی مغفرت هم کوي الله تعالی به دا سړی د جهنم د ور نه وساتي نو پکار ده هر انسان ته چې کله هم د میاشت مونږ باندې راځي مونږ مشکل کال اول ورته ختم کو د شعبان په میاشت کې او دغه میاشت مونږ صرف د عبادت لپاره خاص خپل مزدور باندې خپل غلام باندې او خپل داسې کس چې هغه ته نوکری کوي مزدور درته کوي هغه ته اسانتیا پیدا کوي هغه ته سہولت پیدا کوي هغه باندې ډیر وخت کار مکوي لکه څنګه چې ځان ته سہولت غواړي داسې هغه لپاره هم سہولت غواړي نو دې د وجنه چې کله رمضان مبارک میاشت راځي په دې میاشت کې خپل ځان ته سہولت جوړوي او خپل مزدورانو ته سہولت جوړوي ځکه چې الله تعالی به تا مغفرت هم کوي او الله تعالی به تا د جهنم دی ور نه هم ساتي